دا واده کله کړی و؟ زما یوې ښځې نه بال بچي نو ها امړه ده ها. او دا خدای تعالی بله راکړه بله یې نه دا بچي ولې راکړي. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ملب خان شیرپا یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی. دا مهال زه په حضرت میاں کلي کې د یو غریب په کور کې موجود یم. دغه بابا دی او بابا په دې عمر کې واده کړی دی او اوس یې دوه بچي چې کوم دي نو هغه شته دي. کور والا هم ورسره ده او دا کور چې کوم دی نو دا د کرایه کور دی، دی خپل نه دی. نو د خپلې غریبۍ فریاد کوي او یقینا چې حقدار خلک دي. کور کې نور څه نشته دی، خو ته نور ټول کور وګورې نو هېڅ هم نشته دی، ګټه وټه هم څوک نشته دی. یو یې دا زوی دی، دا وګوره دا ماشوم چې کوم دی نو دی زوی دی اورې، او یو هغه زنانه سره هغه دی په هغه غېږ کې دی. ښه بابا څه به وایې؟ نو بس دغه وایم چې بس ما دا فریاد زما ورسوی ورته نو د ګټې ورته کټ کې پروت یم، بیمار یم او د ګټې بس یو الله مې بس سره نور سره څه نشته او تاسو ته هم سترګې دي. بچي دې نشته غټه؟ نشته که نه که غټ وي خو بیا خول خو دا واده کله کړی و؟ زما یوې ښځې نه بال بچي نو ها امړه ده ها. او دا خدای تعالی بله راکړه بله یې نه دا بچي ولې راکړي. دوه زامن دي. زامن وي نو ستا له ګټه وټه څوک څه وړي؟ بس یو بل له راکړي دغه دا خیر زکات ها نور څه مې نشته نشم کولی څه ها بس بیمار شوی یم ها. او دغه مې حال دی بس هر څه تاسو وینئ چې نو دا کور مې هر څه دا زما عمر هم وینئ او دا کور پردی دی؟ پردی خپل کور نشته دي ها. او بس پردی کور به یې کور سمه کري ورکې دی که نه؟ او څو؟ نو بس دغه 2000 روپیا مې سره نه دي. دا 2000 څوک درکوي؟ نو دا به خیر زکات مونږ ته خیر زکات خلک راکړي. ها. چې مې برابرې څوک راډروي او داسې بانډه کې دی. ښه هورې څه به وایې په دې موقع باندې؟ ژوند څنګه روان دی؟ دا خاوند دی ها؟ بس یو بل لاله راکړي وخورو که نه یې وخورو نه یې داسې ناست دوه زامن دي؟ او دوه زامن مې دی. خاوند مې کار نشي کولی، کار وسوال بس داسې ناست یو بل لاله ورکړي وخورو. دا بابا دی خاوند دی؟ او دا مې خاوند دی. خپل خپلوان د سره کومک مرسته کوي؟ خپل خپلوان هغې ځان غریبانان دي، هغې وس نه کېږي خو هره. ګرانو کتونکو خو ډېرې خبرې مو کړو. دا کور د کرایه دی او زه د صرف د دوی دغه کچن تنور ښیم چې دغه تنور کې دې کې هم څه روټۍ نه ده پخ شوې او دا چې کوم دی نو دا د دوی کچن دی او کچن کې چې کوم دی ګورئ جي دی د لوښو نه پته لګي. ښه دا ګورئ موږ اوس راغلي یو چې دې وخت کې چې کوم دی نو څه نشته دی، خو بهرحال تپوس ترې کوو چې دې په دې عقله باندې څه پخ کړي دي یا نه دي پخ کړي. نو دا دې تپوس کوو بابا کچن کې خو څه نشته، تاسو څه پخ کړي دي؟ دا نو څه څه وپخوو بیا څنګه؟ دې کار مار نشي کولی، روزګار نشي کولی، یو بل موږ له راکړي وخورو او که یې نو وخورو که نه یې بس داسې ناست یو. ته دې کې څه پخ کړي نه یې؟ نه نه تنور موږ نه څو نه دي پخ کړي، داسې ناست یو. ګرانو کتونکو په دې ویډیو باندې زموږ اکاونټ نمبر ومي خو زموږ د لارې ورسره امداد کوئ ډېره ښه ده، خو دوی سره ډایرکټ کوئ نو پردې کار نشي کولی. دی په دې کې خورې کار وکړي، هغه بوډا دی. 0319 99 52 845 دا د دې بابا نمبر دی، دغه موبایل دی ورسره دا وګورئ جي ښه اورې. او خو موږ زموږ په ذریعه ورته رالیږئ او دې کړوی نه نو موږ به یې وله راوړو، دلته به ورته شمېرو، خو ضرور ورسره مدد وکړئ. مننه. زموږ صرف مطلب دا دی چې دوی سره مدد وکړي.